یو مولانا صاحب هغه کار لګولو، هغه دلته کارګزاري بیانوله. هغه په امریکا کې موږ ته چې کوم دی د هغه ځای زنانو په دې الفاظو باندې ویل چې ستاسو د نه راتلو نه چې کوم دی نو موږ به د اسلام راوړو نه چې کوم دی نو شي پاتې. ګنې موږ اسلام ته تیاری، تاسو ولې نه راځئ موږ ته د اسلام دعوت نه راځي؟ موږ خو چې وګورو او قرآن وګورو او د اسلام چې د ښځو له کم حق ورکړی دی چې خاوند به مزدوري کوي، ښځه به په کور کې ناسته په حیا کې په پرده کې بچو سره به ناستې د بچو خدمت به کوي، خاوند به وله راوړي او ښځه به چې کوم دی د خاوند دپاره په کور کې هر څه تیاری. وایي موږ چې ستاسو دا وګورو رور به چې کوم دی خور سره ژوند څنګه تېروي، مړی ژوندی به ورسره څنګه کوي، تعلق به څنګه ساتي، حصې څنګه ده. وایي موږ چې دا ټول حالات وګورو یقین وکړه چې داسې حق او داسې چې کوم دی د ښځې د حقوق او حق ساتلی دا اسلام دی، قرآن دی، دا بل هېڅ چېرته نه به تر قیامته دا راشي. وی ویل چې زمونږ دا ژوند نه دی، دا خو د خرو ژوند دی. څه دی؟ د خرو ژوند دی. وایي موږ چې کوم دی سهار خاوند په یو طرف باندې وځي، ښځه په بل طرف باندې وځي او بچي په بل طرف باندې وځي، او بیا شپې ته را یو شو هغه هم چې کوم مخکې راننوتی هغه لوېدلی. چرته په اتفاق روټۍ ته کېنناسته، چرته په اتفاق باندې چې کوم دی خبرې ونه کړلې، چرته په اتفاق باندې په یو بل پسې مسکراهټ او استهزا او د خندا خبره ونه کړله. بچې هم په لاس کې روانه غستو، بچې په داسې ځه او څه ښځه چې کوم دی په داسې ډیب ته ایله ځه، خاوند په داسې ډیب ته ایله ځه، بار خوراکونه هم کوه، بس هلته چې کوم دی څه برګرې مرګرې دا خورا، بس دا هم رزقي او بس راځه. او مزې خو تاسو وکړئ، پلار ښځه اولاد چې کوم دی ټول راټول شي کېني په یو دسترخوان روټۍ ته، خاوند مزدوري کوي، ښځې له چې کوم دی راوړي هر څه ښځه په کور ناستي، بچي ورته ساتلي، مینه او محبت او خلوص دی. دا صرف اسلام کې دی. نو هغوی تیار دي د ناستې دي چې موږ ته د اسلام دعوت راکړي، راپاسې یو موږ چې کوم دی څه کوي د دې کفر نه او د دې جهل نه وباسي. ته څنګه وایې چې اسلام دا تنګ نظره دی؟ اسلام د ښځو ازادي نه ورکوي. ته څه ته ازادي وي؟